او حمزه رضی الله تعالی ایمان راوړل واقعا ډیر عجیبه ده. د ښکار لته د حمزه رضی الله تعالی د نبی رسول الله تر دی د ښکار لته د ښکار شوق وو د ښکار لته نو او د نبی رسول الله د صفا سره د خواته تیرې د ابو جهل ناستو نو چې په دې نبی صلی الله علیه وسلم نظر پریوت کنه نو د نبی رسول الله ته ډیر سپک سپوري وای ډیر بدره دی وته وای نبی رسول الله چې څول په خله ورته هغه وته وای نبی رسول الله صفقته کو اسی د تونه وای لاړو انت یو وینځه ولاړه هغه په دې نبی رسول الله ډیر زیات ترس وشو ډیر ترس وشو چې ته تاسو وګی دي په دې کې حمزه رضی الله تعالی روان دی کنه دغه وینځه ولا مخې ولا اے امیر حمزه ارمان چې تاسو ته موجود و چې ستاسو تر ابو جهل بدره دی ویل وی ولی استغه وراره ډیر زیات تکلیف وته ورسوه هغه ته ډیر بدره دی ویل دا وینځه حمزه رضی الله تعالی زما وراره ته او کوم وراره استغه یتیم وراره ها وس حمزه رضی الله تعالی غیرت خو پټول او کنه عربو خپل غیرت په غالب شو چې دا د دې پیسو کوم تر چې ته بدره دی وی دا روان شو د حمزه رضی الله تعالی د عادت او د ښکار نه واپس راغی نو ډوم به حرم شریف ته راته کعبه خاله براته ښکار نه چې کله واپس شو حرم ته براته چې راغی ابو جهل ناس د مرګرو په منځ کې نو حمزه رضی الله تعالی سره د نیزه دي سیوا کنه چې چوچه تکړه د ابو جهل د سر لای راواچول چې سر لای واچول ویني پرامات کړي زخمی کو تاسو ما دا ورته داسې پیسو کوم تر چې تا به عزت کوي بدره دی وته وای نو کسان را پاسې د ابو اراده وکړه چې د ابو جهل طرفداري وکړي ابو جهل وخيار سره وي غلیش سورته وای ما خیر دې د دوراره وخت ما ډیر بي عزت کړی دی د دوراره ما ډیر بي عزت کړی ته کله شي خبره رسیدلی حمزه رضی الله تعالی ته فرمایلو وی وورا زم دغه ملګری ما په ایمان راوړی ما په سره راوړی دی ایمان راوړی دی دا خبره وکړه کسان ورته تم صاحب شي تم بي دي نشي یا زه صاحب خیمه خو زما د دوراره باندې نه بعد څو گزار نه کوي حمزه رضی الله تعالی فرمایي وی چې کور تر عالم کنه شپش ولا نو شیطان وسوسه شروع کړی شیطان راته وی چې دا دې څه وکړو په غوسه کې سره علي چې د خپل دین دی بدل کو د پلار نیکه دین دی پرې خو نو ثابت شو دا دې څه وکړو یو شپې راته ټول شپه شیطان دا وسوسه اچي چې په غوسه کې دین پرې خو دا دې څه چلو کو وی رسول ته تسلی نه راتله وی را پاسې دم د شپې چې را پاسې دم کنه وی را لمه کعبه خواته او کعبه ته کېناستم او دا سوال مې وکړ الله چې کو دا پیغمبر زما دا وراره رښتیا د الله پیغمبري خو دا خبر زما په زړه کې واچو زما د زړه ټول اشکالات لري کا او الله کو پیغمبر نه زما زړه ته واره چې خپل دین ته راشم څه طریقه را جوړه کا الله چې خپل دین ته واپس لاړ شم دا دعا مې وختلا راوړل شو چې ود شو مثال را پاسې دم کنه دا زړه مې د تمام وسوسو نه پاکو او په زړه کې دا خبر مضبوطه ناشته چې زما دا وراره د الله پیغمبر دی پیر عالم نبی رسول الله سلام ته دا واقعه ټوله بیان کړه هغه ته چې وراره ګوره بیګا په خپل ایمان باندې ستومانه شوی ما شیطان په ستومانه کړی ما خدای الله نه سوال وکړو الله مې رزقه تمام اشکالات ختم کړو حمزه رضی الله تعالی عنہ داسې